الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خالف المشركين واليهود او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مشرانو کشرانو، مونږ تاسو باندې الله پاک لوی فضل کرم او احسان دی چې ما ته الله پاک جمعې مونږ ته حاضر کړو. جمعې مونږ ته حاضري او بیا جمعې مونږ کول دغه ګناهونو نه معافي سبب دی. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې جمعې مونږ ته حاضر شي، جمعې مونږ وکړي، نو الله پاک د پوره هفته ګناهونه معاف کړي. نو څوک هم چې جمعې مونږ ته حاضر شول، الله پاک د پوره هفته ګناهونه معاف کوي. په زنانو باندې جمعې مونږ نشته وی کوي، زنانه خپل خاوند جمعې مونږ ته راولګلو، خپل بچی جمعې مونږ ته راولګلو، نو زنانه ته جمعې مونږ ثابته ملاویږي. او چې کومه زنانه بېغوره وه بېغمه وه، خپل بچی یې مونږ نه پورته کولو، خاوند ته یې مونږ نه ویل او غافله پروت وو، نو دغه زنانه ته جمعې مونږ ثواب نه ملاویږي. ځکه نبی علیه السلام په زمانه کې یوه اکلي ښځو یوه ښځه مقرره کړه چې نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې یا رسول الله څومره سړي چې که جنازه وي سړي یې کوي، که اختر منځونه یې سړي کوي، که جمعې منځونه یې سړي کوي، که اذانونه یې سړي کوي، که جهادونه یې سړي کوي. ښځې خو پاتې شوې، ښځو خو ثواب یې نه وړو. کله خبره هغې ښځې نبی علیه السلام نه یوړه، نبی علیه السلام انتهایی خوشحاله شو چې دا خو ښه شوه چې ما امت ښځې هم دومره فکرمنې دي او دوی سره خپل ثواب غم دی. نو نبی علیه السلام ته په اسانو الفاظو کې وفرمایل چې کومه زنانه خاوند یا کومه زنانه بچی یا پلار د جمعې منځونه کوي یا اختر منځونه کوي، جمعات لا بار بار ځي، اذانونه کوي، یعنی څومره چې دیني امورو کې حصه اخلي، نو دغه ښځې ته کور کې ثواب ملاویږي، مور ته کور کې ثواب ملاویږي. او چې څومره زنانه کور کې وي او د خپل خاوند بچی ورور زوی را لګي جمعات لا نیک کار لا، نو ښځې ته پوره پوره ثواب ملاویږي. نو ښځو باندې جمعې مونځ فرض نه دی، خدای چې مدد وکړي خپل خاوند سره روی لګي، خپل بچی سره کور کې بل داسې څوک وي چې هغه کور کې پروت وي بېغمه جمعې مونځ نه کوي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې کم کس درې منځونه جمعې پرېږدي، نبی علیه السلام فرمایي چې دغه نامه په جهنمیانو کې ولیکلی شي. بلکې نبی علیه السلام دا هم فرمایي
چې کم کس 3 منځونه جمعې پرېږدي دغه کس نامه جهنم په دروازه باندې ولیکلی شي. نو اوس چې نامه جهنم باندې وي خامخا هلته ځي، لکه څنګه چې اوس غټه جلسه وي هلته کرسیو پاسه خلکو نومونه لیکلي شوي وي، یو سړی بل چا کرسۍ باندې نه کښېني، چې کوم ځای کې د نامه وي هماغه ځای کې کښېني. زما عزتمندو، په ما ته باندې الله پاک ډېر احسانات دي چې ما ته هر وخت الله پاک شکر ادا کوو، چې ما ته الله عبادت کوو، ما ته الله پاک راضي کوو. الله پاک ما ته باندې لوی رحم کړی چې انسانان یې پیدا کړي یو، دا په ما ته باندې لوی الله پاک رحم دی. ما عزتمندو، تاسو ته پته وي چې فلسطین کې یو لوی ظلم زیاتی شروع دی، چې دومره ظلم زیاتی په تاریخ کې نه شوی. وینې اسې تویږي چې دومره خلکو بم نه توی کړي، ماشومان دومره بېدردۍ سره قتلېږي چې دومره فرعون نمرود په وخت کې نه مړ شوي، او زنانه او بوډاګان دومره مړه کېږي چې دومره په تاریخ کې دومره مرګ نه شوی، او بېدردۍ سره کېږي. او اسرائیل دا کوشش کوي چې زه یو مسلمان پرې نږدم، او اسرائیل دا کوشش کوي چې کم زخمیان په هسپتالونو کې پراته وي دغه هم زه په ارام باندې پرېږدم، د زخمیانم قتل کم او ډاکټران قتل کم او دغه هسپتالونه ویله نیست و نابود کم. اسرائیل او چې کوم د سره اتحادیین دي، چې کوم سره اتحاد کړی دی او کوم د په ملاتړ کې ملګرتیا کې دي، هغه ټول دا کوشش دی چې فلسطین مسلمان ختم کی. او خبره دا چې دغه دا اول هدف دی مسجد اقصی یا بیت المقدس یا بیت المقدس، ټول نامیم دي. دغه انبیاء ځمکه، دغه پیغمبرانو ځمکه، څومره اکثر پیغمبرانو دغه کې سکونت اختیار کړی دی، اکثر پیغمبرانو دغه کې منځونه کړي، بلکې چې کله نبی علیہ السلام معراج لاتلو نو دغه مقابله اول نبی علیہ السلام مسجد اقصی ته لاړو، بیت المقدس ته لاړو، هلته څومره پیغمبران شو دغه ته استبای جمع وکړه. نبی علیہ السلام چې وروسته ودرېدو، پیغمبران ټول موجود دي په دغه جماعت کې، ټول پیغمبران موجود دي. جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سره دی، نبی علیہ السلام وروسته ودرېږي، مخکې چې کومه مصلی امام سے والا دا خالی وي. جبرائیل فرمایي یا رسول الله اتا ځای مخکې دی، تا ټول پیغمبران جمع انتظار کوي. جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام مخکې راولي او په مخکې مصلی باندې ودرېږي جمع ورته وکړه. نو نن چې کوم اسرائیل قبضې کوشش کوي و اسرائیل ظلم زیاتی کوي او وکړو، دغه ځای کې نبی علیہ السلام ټولو انبیاء ته جمع وکړه، ټول پیغمبران ته دغه ځای کې جمع وکړه، او بیا د نبی علیہ السلام پاس اسمان له لاړو چې کوم معراج موږ ته ویو. او دغه مسجد اقصی یا بیت المقدس یا بیت المقدس دغه زکریا علیہ السلام مقام هم دی، د دې امامتي کړیو، خلکو ته موږ کولو. دغه عیسی علیہ السلام او دغه موسی علیہ السلام او صالح علیہ السلام ان اکثر پیغمبرانو دغه ځمکه دغه مسکن دی. اسرائیل دوا راغلو چې دا موږ ځمکه دغه اسرائیل دوا چې موږ ځمکه د اسرائیل چې دغه يهود دي او يهود موسی علیہ السلام قوم دی. اوس خارته منسوخ شوی دی، موسی علیہ السلام تورات منسوخ دی نشته، موسی علیہ السلام هغه پیغمبري منسوخ او نشته فی الحال. نبی علیہ السلام په امت چرچاو، نبی علیہ السلام قرآن او دین چرچاو او دغه شاعت او خورول دي. نو دغه دعوا چې دغه اسرائیل ځمکه دغه فلسطین چې کومه ځمکه دغه اسرائیل قبضه و، د اسرائیل ځمکه وه، دغه دعوا کوي. او څه خبره کوي چې موسی علیہ السلام دلته پاتې شوی دی او موسی علیہ السلام پیغمبر دی.
نو موږ دا خبره ده چې موږ دا وته نه مخکې ابراهيم عليه السلام دغه موسی عليه السلام نه مخکې راغلی او ابراهيم عليه السلام دغه بیت المقدس جوړ کړی دی ویل ته پاتې شوی دی او دغه ابراهيم عليه السلام مصلی وا خلکو ته دعوت تبلیغ کولو خلکو ته موږ کولو نو موږ چې کومه دعوا دغه يهودو نه مخکې یعنی ابراهيم عليه السلام وخت نه موږ قبله یعنی ابراهيم عليه السلام دغه چې دغه جماعت دی د ابراهيم عليه السلام مسکن دی نو موږ دغه نه مخکې او دا هو ځای خبره چې کومه دعوا مخکې وي هغه قبله قبول وي اب مشران تسلیمي نو څومره پیغمبران چې راغلي اکثر پیغمبرانو دغه مسکنو او دغه دوی مسجد او دغه دوی تک ځای وو او نبی علیہ السلام حدیث هم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې درې ځایونو ته سفر ډېر بهتر دی یو مسجد حرم بیت الله شریف دویم مسجد نبوي او دریم مسجد اقصی بیت المقدس او نبی علیہ السلام صحابه ته ویل چې تاسو کې هر یو کس دا کوشش وکړو هر یو کس دا کوشش وکړو چې بیت المقدس لا ور شو یو صحابي یا رسول الله هغه ډېر مزل دی ته نو موږ طاقت نه لرو چې کدا طاقت نشو لرلای نو لغونه تیل ورولګو چا د به نه دیوا بالشي دومره تیل ورولګو نو تاسو پورا ثواب شو نو نبی علیہ السلام تیل ورلګلو یا خپل مدد ورلګلو چې څومره چاوسوي د نبی سره حکم کړی دی نن ما وتام را مدد کی ساخلو رغم کی ساخلو نبی علیہ السلام فرمایي چې که مشرق مسلمان باندې ظلم او زیاتی کیږي په کار د چې مغرب مسلمان په خپه شي او که شمال مسلمان باندې ظلم زیاتی کیږي په کار د چې جنوب مسلمان په خپه شي صحیح ده کنه خپګان په کار دی یو زمانہ او یو وخت یو مسلمان مر شو پښتنه وایي کړه بلکې مر خو لره خبرو چې یو غیر مسلم او مسلمان او هلو مسلمان هم لره خبرو چې یو غیر مسلم یو غلام والو مسلمان غلام نو وخت به شو د پښتنه کوله ونن مسلمان پښتنه نه کیږي سره چې مسلمان یو نه وي مسلمانو په منځ کې اتفاق او اتحاد نشته وځکه الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو الله پاک رسي ټول مضبوطیا سره ونسو او اختلاف مکو تفرقه او فرقه ما جوړو اختلافات ما ساتو الله پاک رسي الله پاک دین الله پاک قران د مضبوطیا سره ونسو بهرحال بیت المقدس دغه انبیاء سرزمین دی دغه انبیاء زمکړو اکثر پیغمبران التفات شوی پیغمبران ولته سجدي لګولې او د شام او فلسطین دغه کې انبیاء کرامو قبرونه دغه کې صحابه قبرونه څومره چې صلحا او اتقیا پرزګار خلک دي شام او فلسطین دغه دي هر ځای دوی قبر او دوی قبرستانونه او دوی ته پاتې شوی نن چې اسرائیل یک قبضه دعوا کوي اگر چې اسرائیل لپاره په 1967 کې نن په 19 کال مخ کې وتا لکه نور ملکونه وتا یو ځای وخالو چې ته هم دغه ځای وي نن 50 سال مخ کې چې تا ولغه ځای وي ته ځنه بهر نه وځي یزمه کې وتا وخاله په نقشه کې مرسي اسرائیل چې مخبل ازمکه هغه معلومه و چې ته ورنه بهر نه رسې خو اسرائیل دا کوشش کوي چې زه لږ ارض شم لږ بهر وځم فلسطین او شام او دغه علاقې ونسم او بیت المقدس دا فلسطین ګرځي دا په اسرائیل کې نه رسي دغه قبضه کم اگر چې اسرائیل نږدې بمباریانې په وکړي دغه کورونا او مشمان زنانه دا ټول جنستو نابود کړل ظلم یې وسم شروع دی مونږ دوی ظلم سره چې دوی ظلم خلاف ودرېلیو او مونږ مزامت کوو او مونږ چې الله پاک نه دعا کوو چې الله پاکه دغه اسرائیل نستو نابود کړي یا الله پاکه دغه تباہ برباد کړي دغه لپاره چې داسې خلک پیدا وکړي چې دغه خلک دغه اسرائیل ختم کړي چې دغه په زور باندې دوی غصب کړی دی او غصب کوي
او په مسلمان باندې بې ځایه ظلم کوي، او مسلمان ماشوم ته نه کسي، او زنانه ته نه کسي، او غر ته نه کسي، او بیمار ته نه کسي، او ظلم ته باندې کوي. نو اسرائیل چې دی داغه غصب کوي، په زور باندې ځمکه نسی. او بل طرف ته فلسطین مسلمانان دوی خپل ځمکه وو. تاسو څنګه چې وویل چې داغه پیغمبرانو مسکن دی، او فلسطین خلک مسلمانان دي، او پیغمبران خپل کې سوړونه، یعنی فلسطین ځمکه یو پیغمبر نه پاتې کېږي، بلته اخر کې موږ ته پیغمبر راغی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو اوس دغه مته پاتې شو، او الله پاک فرمایي چې دا ما ځمکه د خو خلکو ځمکه نکانو خلکو، ان الارض يرثها من عبادي الصالحون، ځمکه نکانو خلکو. نو اسرائیل بدان دي، اسرائیل خراب خلق دي، ظالمان دي، الله پاک نافرمان دي، الله پاک دشمنان دي. نو دغه فلسطین ځمکه دغه اسرائیل نشي کېدی، ځکه چې الله پاک فرمایي چې ما ځمکه د نکانو خلکو، د شریفانو خلکو، د پرهیزګارو خلکو، د کلم اسرائیل نشي کېدی. بل که مسلمان قتل شي، مړ شي، شهید شو، او شهید چې هغه ژوندی دی، شهید مرینا، الله پاک فرمایي بل هم احیاء، شهیدان ژوندي. نو چې بل طرف ته اسرائیل مري، بل طرف ته چې يهود مري، نو دا خو واضح خبرو چې امرداريږي، هغه جهنم خشاک جوړيږي، جهنم ته ورسیږي. نو مسلمان بیا هم کامیاب دی، مسلمان بیا هم کامیاب دی، خو په دنیا کې قانون دا دی چې زه مسلمان مدد کوم، زه مسلمان مدد ته ودرېږم، زه مسلمان پیسې کې مدد کوم، زه مسلمان لا ځان ورکوم، مال ورکوم، وخت ورکوم، بیا موت ته کامیابیږي. یما عزتمندو، اسرائیل ته چې نن 50 سال مخکې امریکای او نور چې کوم غیر ملکونه دغه ته وویل چې تا برم دغه ځای دی، دغه ځای نه بهر نه وځي، دغه ته ملک شو، دغه ته ځای شو، دغه ته مسکن شو، ته نه بهر نه وځي. خو بهرحال لکه څنګه چې دغه اسرائیل دا کوشش کوي چې بیت المقدس ونسم، او نعوذ بالله شهید چې کوم راوي ورځوم، دا خو دا اولنی هدف دی. کچیر د دغه طاقت ملاو شي او ته ما ته مسلمان کوونه درېږو او یو نشو، نو بیا کنه بعد په بیت الله شریف باندې اٹیک کولای شي، او په مدینه باندې اٹیک کولای شي. دا خو دوی مسلمان کې ایمان دی، نو مسلمان چې په اتفاق سره ودرېږي د خپل اعلی په کور ته، او خپل مسلمان سره ودرېږي، نو بیا کافر ته پته لګي چې مسلمان یو دی، دا موت نشو والی. او چې کلم کافر ته پته ولګي چې مسلمان کې وحدت دی، په مسلمان کې یووالی دی، مسلمان سره یو دی، بیا کافر وروسته کېږي. کافر سره الله نشته، الله چې دی هغه مسلمان سره دی. نبی علیہ السلام ان الله معنا، الله پاک موږ سره دی، الله پاک مسلمان سره دی، الله پاک چې خپل بنده سره دی، بنده الله پاک مسلمان دی بنده دی. نو چې ما ته خپل یکجهتي فلسطین مسلمان سره وکړو، نو الله پاک چې ما ته اتفاق او اتحاد ویلي، نو بیا الله پاک محتاج نه دی چې ایف ټینکونه او توپ او ډرون دا ورسته نه کی او ختم نه کی. الله پاک دغه ته محتاج نه، بلکې الله پاک چې دوی اسرائیل چې هر قسم اسلحه هغه نست نابود کولای شي او ناکاره کولای شي، خو الله پاک ما ته رته کسي، الله پاک ما ته وحدت کسي. کلم چې مسلمان یو او په اتفاق وو، نو کامیاب شول. تاسو سوچ کو جنگ بدر کې 313 مسلمانان دي، او بل طرف ته 1000 کافران دي، او مسلمانانو سره 8 تورې کسا او 313 کسان کسا. نو هغه 8 تورې ډېرې لګي دي، په نش باندې حساب دي، کله سره زره دي کې په 2 کسانو باندې تور راځي. او بل طرف ته چې 313 مسلمانان لغون دي، او بیا بل طرف ته زر کافران، او هر کافر سره تورم شته، اسم یې سره شته، سورلې یې سره شته، خوراک یې پوره دی، څښاک یې پوره دی، هر څه یې سره شته. خو دغه طرف ته مسلمانان لږ دي، تورې یې سره 8 لګي دي. خو دومره خبرو چې اتفاقي دی، دومره خبرو چې اتحادي دی،
او دومره خبرو چې په زړه کې الله په وحدانیت دی، الله په کامیاب کړل، وځي خبر الله په کامیاب کړل. او بل طرف ته کافر چې هر کافر سره تورو زر کسان دي، زر تورې وسره، زر وسره اسونه خوراکونه وسره، څاکونه وسره، هر څه وسره شته، خو الله وسره نشته، الله مدد وسره نشته. نو نن چې موت مسلمانان صرف برای نام یو، کله موت اتفاق او اتحاد موت کراوي، نو بیا موت اتفاق او اتحاد د کافر ویني، اته ودنه غیر بیا موت اتفاق او اتحاد ویني. نو نن چې کافر او يهود او اسرائیل بار بار په مسلمان باندې اچګونه کوي، او مسلمان ماشوم زنانا بوړه نه کسي، او دغه عبادت نه کسي، دغه ته پته و چې مسلمان په مس کې وحدت نشته. کله چې مسلمان کې وحدت راشي، بیا کافر رستو کیږي، بیا غیر رستو کیږي. والا په فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو ما دین ما رسه مضبوطی سره ونسو او تفرقه ما اختیارو، اختلافات ما کوو. نو عزت مندو نن چې د اسرائیل ظلم راخسته دی، تاسو ته وختي خبرو کړه چې داوی غلط هو، دغه داوا ورستو نبی علیہ السلام نمخ کی عیسی علیہ السلام راغلا 500 سال مخ کی چې عیسی علیہ السلام راغلا، بیگنه 500 سال مخ کی موسی علیہ السلام راغلا، او ابراهیم علیہ السلام 3-4 هزار سال کې چې راغلا. نو بیت المقدس چې دا ابراهیم علیہ السلام مسکنو، د ابراهیم علیہ السلام مصلی او جمعات یو. ابراهیم علیہ السلام مونږ تاسو ملت محمدیه د یو ملت دی، ابراهیم علیہ السلام مونږ تاسو ملت امت محمدیه چې ملت دی د یو ملت دی. نو ګویا کې هغه مونږ نکوي ابراهیم علیہ السلام، بلکې نبی علیہ السلام چې دغه ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دی، ابراهیم علیہ السلام زوی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نبی علیہ السلام رسی. نو بیت المقدس د مسلمان حق دی، د کلم اسرائیل حق نشي جوړېدی. خو دومره خبرو چې موت ته یو شو چې یو شوي نو بیا مسله نه حل کیږي. خو همدا کنه ان شاء الله امو ته څه واسطه امو ته واس دغه دی، امو ته واس دغه دی چې دعا ویلو کو، دعا امو ته سره یو لوی هتیار دی. مو ته سره زړه غم اظهار وسلو کو نبی علیہ السلام فرمایي من را منکم المنکر، کتاب سے کہ تو کیا بد کاروی پلاس سے بند کا ویرشا لاس ایک ظالم خلاف پلاس استعمال کا، ایک گناہ خلاف پلاس استعمال کا. کبیا لاس استعمال اولو طاقت نہیں، لاس ته نه رسیږي، زور ته نه رسیږي، حکومت ته مخه ته آړوي، حکومت ته نه پرېږي. نو بیا جبه استعمال کول نن موږ لګیو خپل جبه استعمالو اسرائیل په مزاحمت کې، په مخالفت کې، او فلسطین په حمایت کې نن موږ لګیو. نو بیا خپل جبه استعمال کا، اظهار یک جهتی وسرو کا، خپل غم اظهار وسرو کا، خپل غم وسرو یو کا. دویمه دغه پوړیو او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خپل باندې څه نشي ویلې اوس طاقت نه وي، نو په ځړه کې چې دغه دوی دغه ظلم بد وګڼه، په ظلم کې دوی چې مخالفت وکړه، په ځړه کې بد ته ویا، وذالک اضعف الایمان، او د ایمان کمه درجه. نو نن په کار د چې کم خلکو وس کېږي چې فلسطین له ورسته چاته ورشي او خپل مدد ورسوي، چې کم مسلم ممالک دي دغه لا پکار ده چې فلسطین مدد وکړي. نور چې کم دسه خلک دي چې هغه ورسوي شي چې فلسطین مدد وکړي، او چې کوم خلکو واس نه ورسوي شي هغه خپل خله استعمال وکړي، خپل جبه استعمال وکړي، او سره غم او غم اظهار وسرو کی، یک جهته اظهار وسرو کی. او که بیا دا نشي کولای، نو هر مسلمان کا غریب او کمالدار وي کم از کم دا کولای شي چې بزړه کې اسرائیل ظلم ته ظلم وي، اسرائیل ته بد وي، او فلسطین مدد ورته کې راول سره کنه ان شاء الله. هم عزت مندو همیشه نه توجه دې کوو، همیشه نه چې دی کافر او مسلمان جګړه روانه، همیشه نه د څه خبره نو. دا عمر ځان په زمانہ کې چې کله عمر ځان زمانہ شو فلسطین کې چې غیر خلق یعنی غیر مسلم د باندې قابضو، عمر ځان په دور کې چې دا غیر مسلمي توبه اصل صفا بیت المقدس پاتې شو، صحابه کې جمع کول، منځونه کول، دین مرکز جوړ شو. بیا غنه پس چې نور قومونه راغل بیت المقدس باندې وو. خو بیا سید صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا وخت چې نور الدین زنګي دا بادشاہ
او سیف صلاح الدین ایوبي دا گورنر دغه یو ویل چې دغه قافله سره بوزه او دغه بیت المقدس چې دغه غیرو نه پاکه کفرو نه پاکه دغه سره جنگ کړو هغه ته پاکړو. نو اوس تقریبا 75-70 سال کېږي چې بیا بیت المقدس غیرو په قبضه کې دی. غیرو به باندې حمله وا ټیک دغه آسان دی. اسرائیل به باندې آی روز حمله کوي، ظلم به باندې کوي، زټي به باندې کوي. نو موږ ته دعا کوو چې الله پاکه یا الله پاکه داسې خلق راولي چې د اسرائیل ته ودرېږي او دا ورسته کی هغه پر مو ته دعا څنګه کنه شه دعا نه وکاو کنه دعا مو ته نه چنو وړي واسم نه کیږي نشو ورسېږي مخه تم چې حکومت ته دومره مو ته تک نشو کولای اگر چې علماء هو اعلان کړي مونږ دي کوم تجارت ملاو مشي نو مونږ مخ کې تا کو هر ځای کې چې بیا هر ځای کې مجاهدین مشته هر ځای کې مسلمان چې په مسلمان هر ځای کې مشته مسلمان برده کې غیرت مشته. علما کرام فرمایي چې فلسطین کم جهاد کوي دغه جهاد په حق باندې حدیث کې نبی اسلام فرمایي من قتل دون ملکی فهو شهید. نو فلسطین خپل ځمکه او خاورې دفاع پر لګي. اسرائیل دا کوشش کوي چې فلسطین ونسم فلسطینیان خپل ځمکه او بیت المقدس بچ کول لپاره خپل علاقې پر لګي چې اسرائیل نه غبش کوم. دا دوی جهاد دی، دا عظیم جهاد دی. څومره علما کرام چې ټول د خبره کوي چې اسرائیل خلاف د جهاد دی او چې کوم نن حماس شروع کړی دی او نور چې کوم خلک اسرائیلي دا بهترین جهاد دی. ما ته یک جهته اعلان کو اظهار کو الله پاک ما تعالی عمل نصیب کړي. عملګری پښتنه کړیو چې د څو پښتنه کړي چې جمعات کې ویډیو جوړاول څنګه وخت هم بس نږدې دی. د جمعات کې ویډیو زو لکه هر شي چې وشي دوه مخونه وي یو خمخ بل بد مخ نو که خمخ یو نو بیا هغه شی جایز کېږي. اگر چې ویډیو یم بینو بد مخ هم شته خمخ هم شته خو که خمخ ته د استعمالولو نو علما کرام فرمایي چې بیا څه مثلا نه جایز دو. بله پوښتنه کوي چې نکاح پړاولو مسنون طریقه څنګه ده؟ نو نکاح خو دا ضروري خبره ده چې خپل کوف کې جنې وګوره انعطاف برابر وي، مالدار غریب یعنی چې کوم څنګه قوم یا غشان د قوم مطابق سره جنې ځان او کسي دا کې سنت طریقه او بل دا چې کله چې وړ کې پرشي واده یې وړ کې پرشي بیا فورا رشتہ او نکاح کول ضروری. نکاح فرض هم دی، سنت هم دی، واجب هم دی. فرض هلته چې پیسې سره وي او زناګانې نه کېږي بیا فرض دی، او سنت هلته چې پیسې سره وي او زناګانې نه کېږي بس نارمل حالت کې بیا سنت دی. بهرحال نکاح پړاولو طریقه دغه چې اول خطبه وویل شي، اول معلومات وکړی شي چې هغې جنې څه نام او څومره مهر به باندې خپل پکار دي او دغه سره بیا نه بعد خطبه وویل شي. خطبې نه بعد چې دی ایجاب و قبول شي. ایجاب و قبول دغه تا ته قبول دغه الفاظ ویل شي ایجاب و قبول او حضور شاهدین گواهان حاضر شي، کم از کم 2 گواهان وي او زیات چې ښه خبره ولما روټي د کې سنت ته چې څومره واس کېږي خلکو له کجوري ورکا عام دال الوګان ورکا مثلا نشته چې بهتره روټي ورکا دا هم ښه خبره او کم از کم نبی رسول الله په زمانه کې کجورو باندې صحابه اکتفا کړیو دا شان ولما او نکاح چې تشهیر وشي اشتهار وشي ډېر خلک خبر شي چې نکاح وشو او واده وشو دا ټول سنت طریقې او جمعات کې چې نکاح وشي بهتره وي دا هم مستحباتو ګرځي. جمعات آداب پښتنه کوي ملګری چې جمعات آداب څه جمعات خو یو غټ آداب راغلی چې کله رانوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتک دا دعا ویا بیا داسې جرابې چې هغه بوی کوي یا پښې بوی کوي نو هغه نیر نه بسل پکار بیا چې کله جمعات لرتي نو اوږه پیاز داسې شی ونه خوري چې خوله نه بدبویي شي او دغه سره چې جمعات کې شور کول جمعات کې تیز خبرې کول دغه نو پکار دا جمعات آداب خلاف دي. او په جمعات کې چې دنیا خبره علما کرام فرمایي چې خرید او فروخت خبره اخستلو خرڅولو خبره پی کوي یو عالم نو اغلا څوکراغي چې خبره راپټا ونه وکړه هغه کس سره بهر وسته وته خلکو ته چې صاحب ته وته بیا ضرر نه وته چې خبره دنیا والا وای خرید فروخت خبره وا ځکه زه بهر وتم
نو خرید فروخت خبره بالکل منع ده، بالکل منع. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم خلک په جماعتونو کې خرید فروخت خبرې کوي، اخیستلو خرڅولو خبرې کوي، دغه نیکي هسې ختمېږي لکه څنګه چې وخوله اور ویر کې. نو دنیا خبرې چې منع کې، غیر ضروري خبرې جماعت کې منع وي. او بهتره خبره دا وه چې کله سړی مونځ لرسي مخکې صفونو کې کښېني، مخکې کوشش کوي. او بله ضروري خبره جماعت په آدابو کې دام دو. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ته جماعت له راشې که بل څه بیان نه شروع یا مکروه وخت نه وي فورا 2 رکعته مونځ کوه. نبی علیہ السلام فرمایي کله ته جماعت له داخل شي نو ته نستې مخکې 2 رکعته نفل کوه. نور مذهبونه والا دغه نفل واجب ګڼي، ضروري ګڼي، امام ته په نسبت باندې دغه سنت دي، دغه جماعت آداب دي. جماعت چې دی صفایي خیال، جماعت چې دی هرې خبرې خیال، جماعت کې لیټ کمی وي، بمبې کمی وي، دروازې بله څه مسله وي، لکه څنګه چې ما ورته کور غم کوو دغه شان دی الله کور غم هم چې کوو الله به ما ورته عمل نصیب کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يلا بقى مطول باندې رحم وکړي، ګناهونه معاف کړي. یا الله بقى موږ منځ کې وحدت پیدا وکړي، په منځ کې اتفاق پیدا وکړي، په منځ کې اتحاد پیدا وکړي. یا الله پاک مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا وکړي. یا الله پاک څومره موږ مسلمانان فلسطین کې شهیدان شوي یو شهادت قبول کړي. چاله غم رسېدلی یا الله پاک په ماشومانو باندې په زنانو باندې یو غم آسان کړي. کم زخمیان دی الله پاک یې ولا شفا کامله صحت کامله ورکړي. یا الله پاک نور چې کم متاثر دي دوی باندې رحم وکړي، چې چا کورونه غورځېدلي وي، چاله نور نقصان ورسېدلی یا الله پاک دوی باندې رحم وکړي، دوی یا الله پاک محفوظ کړي، دوی ژوند محفوظ کړي، دوی زندگی محفوظ کړي. یا الله پاک بل طرف ته تا دشمنان یهود خاص کر یا الله پاک دا نست و نابود کړي، تی ذلیل او رسوا کړي. یا الله پاک مسلمان په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا وکړي. او یا الله پاک فلسطین مسلمانانو ته همیشه یا الله پاک تی आवाज پورته کړي، تی غم وکړي. او یا الله پاک ته دوی باره بندوبست وکړي، ته به له ذریعه جوړ شي، ته به له ذریعه جوړه کړي، ته به باندې رحم و کرم وکړي. یا الله پاک ته به له داسې خلک را پیدا وکړي څنګه چې عمر سید پیدا کړی و، خسرالدین ایوبي سید پیدا کړی و. یا الله پاک اوس هم تا بندګانو کې شته هسې خلک را پیدا وکړي. او یا الله پاک هغه فلسطین په حمایت کې ودروي، او یا الله پاک هغه اسرائیل په مزاحمت کې ودروي. او یا الله پاک فلسطین مدد وکړي. څومره دوی له تکلیف ایستلی یا الله پاک دوی له دنیا کې مجور نه ورکړي، آخرت کې مجور نه ورکړي. دوی چې جرأت نورم بلند کړي، دوی حوصله نورم بلند کړي. او یا الله پاک زموږ د आवाज ته ورسوي. یا الله پاک ته ورسوي چې یا الله پاک دوی مدد نصرت وکړي. ربا یا الله پاک ته دې نصرت مدد وکړي، یا الله پاک نصرت وکړي، په باندې رحم کرم وکړي. څومره الله پاک غمونو پریشانو وهل او بېداره او بېکوره شول، او بو تکلیف ته انتهایی دی، او بو به باندې کربلا او بو چې کوم اهم ځایونه دی به باندې وویشتل اسرائیل، او به دوی بند کړي، او به دوی ختم کړي انتهایی تند په حالت کې. یا الله پاک ته به باندې رحم کرم وکړي، ته به باندې کربلا اسانه کړي. یا الله پاک ته غیبي خزانه دوی مدد وکړي، نور دغه جنگ و جدال ختم کړي، امن و امان راولي، سکون راولي، خیر رزق راولي، خوشحالي راولي، تر باندې رحم کرم وکړي، تر ناراضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.